دوی جملې دا دي چې اعداؤه مقلدة العلماء والفقهاء. ته امام ظهور وکي نو هغه ټول نه غوړ دخنه بچوک وي هغه مقلدین کسان و هغه غوی فقها چې هغه اهل الاجتهاد والا کسان دي دا به دوی دخنه وي. ویلي د مقلدینو کسانو به دا ویلي دخنه وي د اوس هغه کسان دلیل جوړوي چې څوک تقلید نه کوي مجتهد هغه د حدیث نه دلیل جوړوي. ویلي دی واجنه لما يرونه يحكم بخلاف ما ذهب الیه ائمتهم. ویلي چې دوی کله وکسي چې امام راشي هغه حکم ولګولو یو داسې حکم یې ولګولو چې هغه دوی امامانو په خلاف و نه لهذا داسې حکم چې ولګوي هغوی به دخنه شي. صحیح شو. فیدخلون کرها تحت حکمه خوفا من سیفه. نو دوی به څه وکړي زبردستۍ سره یعنی څه دي مجبورۍ سره به دوی د امام حکومت لاندې زندګي تېره کړي ډار واجنه هغه د مولود تورې واجنه. او مخکې لیکي ولولا ان السيف بيده لافتى الفقهاء بقتله. که چیرې د امام سره توره نه وی د فقها د مجتهدینو به د امام قتل فتوا ورکړې وه. کسې دغه شی احادیث دوی رباسي کوم ځای نه خبر نه یم او دې ذریعې سره دوی دا ثابتوي چې مجتهدان دخنه به وي ظهور ورځې باندې د امام یا مقلدین کسان لهذا تقلید مقلید نشته مو امام شته مو د امام تقلید کوو وغیره وغیره دا شی خرافات جوړ کړي دي. اول خبره دا چې دی کوم حوالی ور کړی دي دوی درې حوالی دي هغه خیم هغه اصلا د ایموشیا مذهب مضبوط کتابونه معتبر کتابونه نه دي. او دویم کوي یا چا حسابي کو چې دا حدیث ایموشیا کتابو کې موجود دی دوه درو کتابو کې ایو کتاب کې مو تاسو سند وخایوي چیلنج کوم دا تاسو ایو کتاب کې دي سند وخایوي چې دا چا نقل کړی دی امام سره دا خبره ملو دی دا بالکل امام نه دی. حتی هغه کې یو چې کوم ایوا کوم حواله دی هغه مجمع النورین کې دا حدیث موجود دی چې هغه شیخ مرندی امام صادق علیه السلام نه نقل کړی دی. اوس دوره موږ نه کسو چې دا شیخ مرندی 1349 زمانه کې 1349 هجری کې چې نن سبا 1400 تقریبا 44-45 هجری دی 1349 یعنی تقریبا 100 سال 102 سال مخکې مړ شوی دی. امام علیه السلام چې کومه دی هغه 83 هجری 82 هجری نه ونی 83 هجری کې پیدا شو دی تا 148 هجری پورې هغه زمانه و تقریبا 1200 کاله منځ کې تیر شوی دی 1200 کاله منځ تیر شوی دی د منځ شیخ صدوق غونډه کسان تیر شوی دی هغه خپل کتاب کې نه دی لیکلی هغه ته د حدیث نه ملو شي. شیخ کلینی بزرګوار چې هغه اصول کافی لیکلی دی ایموشیا مذهب هغه ته د حدیث نه ملو شوی. صحیح شو. هغه نه شیخ توسی شیخ کلینی شیخ صدوق شیخ مفید بزرگوار سید مرتضی سید رازی ځنو مجتهدان لکه شیخ صدوق بزرگوار دی امام ور باندې نمایي خیده دا شي کسان دی منځ تیر شوی دي او زیات خصوصا بیا د امام علیه السلام زمانی سره نږدې باقی تیر شوی دي. یعنی شیخ صدوق یا کلینی بزرگوار د امام غیبت نه ډیر کم وخت بعد چې کوم دی را وفات شوی دي هغه ته د حدیث نشو ملو هغه د معتبر کوم کتابونه دي کتب اربعه دي څلوري مو د مذهب اصل کتابونه دي اصول کافی دي یا اندیشون سره مثلا من لا يحضر الفقيه ده یا استبصار ده یا تهذیب ده څنګه ټول د متوسع عملونه د روزه د المنځه احکام ټول ورکی ذکر دي هغه کې دا حدیث نه دی ملو شاید دوی ته نور خو پرېږده علامه مجلسی هغه انسان و چې هغه به خره باندې به سفر کولو ایوه حدیث باندې هغه افغانستان ته ځان رسولی دی هغه 110 112 جلد باندې کتاب بحار الانوار لیکلی د سمندر دی کسه هغه کې هر رقم حدیث هغه ضعیف حدیث ښه حدیث بعد حدیث جمع کړی هغه ته دا حدیث نه دی ملو شوی هغه دا حدیث ورکې نه دی لیکلی دین علاوه امام صادق علیه السلام زمانه نه بعد اوم امام صحابه او اتم امام صحابه او انم امام کوم صحابه دی راویان دی هغه ته حدیث نه دی ملو شوی ایو کتاب کې نه دی لیکلی مو تاسو عقل نه کار نه خلو بس دغه شی حدیث راو بسی او مجتهدان باندې چې مجتهدان به دی امام زمان دخنوي و حتی دا ډیر خولي خبره چې دغه حدیث دا شیخ بهایی و اندیشون سره دی کاس 200 کاله مخکې مو مجتهد تیر شوی دی عظیم مجتهد تیر شوی دی علامه محدث استرابادی صحیح شو هغه 1119 هجری کې چې کومه دی وفات شوی دی 1349 کې وو یعنی تقریبا 200 کاله مخکې هغه خپل کتاب کې دا لیکلی دي چې دغه حدیث دا جملې د ابن عربي جملې دي د مشیا هغه کې نوسلی دي کتابو کې دا اصل کې دی چې دی ابن عربي جملې دي ابن عربي چوک وو ابن عربي هغه کس و چې هغه ویله چې ما ته کشف و شهود کله وشولو ما ته شیعه د خنجیر شکل کې وبرېښېدل هغه د امامانو
احترام یا نه کوي د امامانو حتی کیا کړی دی لوی غټ وهابي تیر شوی دی د اهل سنت. ابن عربي کتاب کې فتوحات المکیه در سر واړوئ دریم نمبر جلد 419 نمبر صفحه باندې ابن عربي دا حدیث لیکل دی. دغه جملې ابن عربي دي چې ان لله خلیفه یخرج من عترة رسول من ولد فاطمه، چې رسول الله به یو مثلا المساوي چې هغه بي زهرا نسل نبی هغه ان شاء الله روزي و یعطي اسمه اسم رسول الله په شان ته اسم بي جده حسين ابن علي نیکه به امام حسین علیه السلام یبای بین رکن والمقام یشبه برسول الله فی الخلق، هغه به رکن و مقام کې یعنی کعبه سره به حالت هغه څه کوي بیعت خلی و هغه رسول الله سره شبیه دی. اسعد الناس باهل الكوفه يعيش 5 و 7 و 9 هغه بختور کسان دي چې هغه کوفی کې وخت مودي سره 5 کاله یا ان کاله مثلا زندگی تیری. یذا الجزء للكفار کفار باندې به ټیکس لګوي دا امام. يدعو الى الله بالسيف توري سره به خدای طرف ته دعوت کوي د خدای دین ته. ويرفع المذاهب عن الارض خب فلا يبقى الا دين الخالص، بس یو دین به پاتې شي هغه خالص عندي امام دین بوي. اعداؤه مقلده العلماء جمله ده ابن عربي جمله ده اعداؤه مقلده العلماء اهل الاجتهاد لما يرونه يحكم بخلاف ما ذهب اليه ائمتهم. انده جمله کومه د حدیثو کې مبرتی کړي دي شاو مذهب کې او مجتهدانو باندې دي سره تهمات لګي. دا جمله ده چې ده ابن عربي جمله ده، دا د ابن عربي جمله ده. دا یو خبره. دویمه خبره ده چې خاصه دا حدیث مو منو دا شیعه کتاب کې موجود دی. دلته خو ذکر دی فقها هغه کسان چې هغوی خلک تقلید کوي. شیعه ورکې شته شیعه فقها نه کوم ځای نه ته ثابتوي چې دا شیعه مجتهدانو طرف ته اشاره دی دا شیعه فقها مفتیان نشته نور مذهب او فقها نشته. فقیه هغه چې هغه فهم او تفهیم لري هغه یوه مسأله ربسي هغه ته ویلی شي فقیه. هغوی دا فتواوانې ربسي هغوی هغه خلک تقلید ده کوي. تقلید مثلا اهل سنت کې شته خو لهذا کېدای شي دلته هغه مراد وي ویلي. اوس درته څه یم چونکې دلته جمله وکسه لما یرونه د خلیفات ویلي کوي دشمن به د امام زمان ویلي کېږي. لما یرونه ویلي چې کله امام وکسي يحكم بخلاف ما ذهب الیه ائمتهم ویکسي چې امام د حکم لګوي د هغوی امامانو په خلاف ځکه به دشمن جوړ شي. آیا موږ نور څوک امامان ګڼو؟ آیا موږ خپل مجتهدان امامان ګڼو؟ کوم مقلدین کسان دي؟ نه. لهذا دا نور امامان یا شته کسه اشاره باندې پیګه د ځنه داسې امامان شته چې هغوی دنیا کې ځنه خلک د هغوی امامان ګڼي. کله امام ظهور وکسي چې هغه داسې حکم لګوي چې هغوی امامانو په خلاف دی لهذا دشمن بشي. دې ځای نه ته دا مقلدین مو مذهب مقلدین څنګه ته ثابتوي؟ دا د دوې خبرې. دریمه خبره دا چې همدغه شی فقهاو په متعلق حتی فقهاو په متعلق امام علي علیه السلام حدیث موجوده. فقها د امام علیه السلام انصار نبوي ته څنګه صدیق نبوي انصار نبوي حدیث دی را او څوک دی نقل کوي؟ ابو بصیر دی نقل کوي. ابو بصیر هغه صحابي دی چې هغه عالم دی هغه موثق کس دی هغه رښتونی کس دی هغه د نقل کوي خپل استاد خپل امام شپږم امام نه علیه الصلاة والسلام. جعلت فداك هل كان علي امير المؤمنين يعلم اصحاب القائمه لما كان يعلم عدتهم؟ آیا مولاتا امام علی علیه السلام ته د اخیری امام د مهدی اصحاب پاتا وا او عدت و هغوی گروهونو ته پاتا کوم گروه کې دي؟ شپږم امام ته وایي چې آیا هغوی نامې ورته پاته وي پلار نامې ورته پاته وي قبایل ورته پاته وغیره وغیره. هغه نه بعد ورته وایي چې آیا هغې زمانې کې به مؤمنان موجود وي؟ مولا ورته وایي چې کله امام ظهور کوي هغه ټایم به هغه کسان موجود وي چې هم نجبا والفقها فی الدین. هغه کسان به د امام ظهور وخت موجود دي چې هغه نجبا دي پاک پاکیزه او متقی خلک دي. والفقها فی الدین دا مجتهدان دا فقها چې هغه دین کې فقه کوي کوشش کوي حدیث رو بسی حدیث نه مسئله رو بسی دغه فقها به د امام زمان لشکر کې موجود وي. ته څنګه چې دا به دي ښه نه وي؟ دغه معتبر حدیث به دې باندې د څه عمل کوي دې به مته څه ځواب راکوي. و دین علاوه حتی د امام معصوم علیه السلام د پنځم امام د شپږم امام زمانه کې هم فقها موجود و. هغه شاګردان چې هغه غوړ علماو د امامانو شاګردان هغوی به فتواوانې ورکولي. یعنی اوس امام نشته فتوا ورکوي مجتهد ته ورنې بلیم لګوي. هغې زمانه کې چې امام موجود و په کار د بلیم ونې خلکو لګولی چې امام معصوم موجود دی ته څنګه فتوا ورکوي؟ در حالی کې امام علیه السلام خپل حکم ورکړی دی. مختصر هم چونکې کلیپ پر سر اوږدېږي. حتی دغه ابان بن تغلب د امام باقر علیه السلام څوک دی پنځم امام صحابي دی او غټ عالم تیر شوی دی. بلکې امام علیه السلام هغه ته حکم ورکړو. دا کتاب موجود دی فهرست شیخ توسی کې. شیخ توسی
چې زر کاله مخکې وفات شوي دي. هغه کتاب موجود دی، اجلس فی مسجد المدینه وفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك فجلس. دا حدیث موجود دی چې مولا حکم یې وکړ چې مدینه مسجد کې کېنه، وفت الناس فتوا ورکړه خلکو ته، حکمونه ورته وښیه د شریعت، ویلي فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. زه غواړم چې تا غونته کسان یعنی فقها مشیعو کې پیدا وشي، زیات شي، چې هغه خلکو ته فتوا ورکړي، ایمو حدیثونه هغه یو حکم راوباسي خلکو ته وښیي. زه غواړم داسې کسان نه غواړم چې هغه فقهاو باندې زیاړې کوي، داسې کسان نه غواړم چې هغه فقهاو باندې تهمتونه ګرځوي، داسې کسان نه غواړم چې هغه فقها د امام زمان دښنه ګرځوي. دلته امامان خپل حکم ورکوي فقهاو ته. بل ځای کې وسایل شیعه 18 نمبر جلد کې دا روایت موجود دی، معاذ بن مسلم دی نحوی کاس، امام صادق علیه السلام ورته وویله بلغني انك تقعد في الجامع، مته خبر اورسېدو چې ته مسجد کې کېنی وفتفت الناس وفتواوانې دې ورکوي. هغه صحابي ته چې مولا انداز چې کوم او زه غواړم چې تا نه لګي مسئلې پوښتنه وکړم ځکه راغلم. اخر کې مولا ته څه ویله چې اصنع كذلك، انداز یې کوه کېنه، چونکې ته دین باندې مسالو باندې پوهی، تا نه به خلک پوښتنې کوي، ته ورته ښیه. صحیح شو؟ دا دغه ځای کې دین اله وسایل شیعه 18 نمبر 108 نمبر صفحې باندې بل حدیث دی، علی ابن مسیب نه دی چې امام رضا علیه السلام ته دی چې شقتی بعیده منک، تا نه ما خونه لګه وریاد مولا هرې پیرې زه نشم کوی چې زه تا ته راشم مسالو پوښتنې دې نه وکړم، نو لهذا زه څه وکړم د ځانه مسالې ورته پیښې شي. امام رضا علیه السلام درته وایي من زکریا ابن آدم المأمون علی الدین و دنیا، څه مسله درته پیښه شي زکریا ابن آدم نه پوښتنه کوه، ویلې هغه امین کاز دی د دنیا او آخرت کې. امام خپل حکم یې کوي، ما ته ماره څه امام صحابي ته ورڅه هغه کاس ورڅه چې هغه ما نه حدیث خسته دی د دین حل کړی دی و خلکو ته دی ښیي، هغه نه پوښتنه کوه. دې کې ته څه یې دا مجتهد وکه نه و، دغه د امام حدیثونه دغه فتواوانې خلکو ته خیالي که نه خیالي، امامانو خپل حکم یې کړو چې تاسو مسجد کې کینوئ مسئلې ښیوئ. بل ځای کې چې کومه دی شعیب قرقوقي دغه څه کوم دی د شپږم امام ته وایي چې ربما احتجنا ان نسأل عن شيء فممن نسأل، کله وخت کې مو ته څه مسله پیښه چې چا نه سوال وکړو هغه دوی علیک بالاسدي، انده ابو بصیر ته اشاره کوي چې اسدي نه پوښتنه کوه، هغه کاس دی عالم دی فقیه دی هغه نه پوښتنه کوه. خو بهرحال 10 دا روایات زه تا ته ذکر کوم، دې جواب ته څه راکوي چې امام علیه السلام خپل حکم یې کړی دی چې مسجد کې کینه فتوا ورکړه خلکو ته، فتوا جیب نه ورکوي نه، د امام حدیثونه ورکوي. دا مجتهد څه نن موجود دی دا د فتوا جیب نه ورکوي نه، ایوا فتوا تاسو وښیوئ، ایوا فتوا وښیوئ چې هغه د امام حدیث سره مقابل کې وي، هغه د قرآن په مقابل کې وي، د هغه حدیث یا د معصوم ویناو فرامینو په مقابل کې وي، ایوا فتوا وښیوئ. ټول مجتهد کوشش کوي 80 کاله او یا کاله قال الباقر قال صادق د امام صادق امام باقر روایاتو باندې مهنت وکي، راو بسي حدیثونه مو ته مسله اسانه کی، مو تاسو هغه بس بیا خبرې کو، مو ته مجتهد ضرورت نشته، می امام شته، امام شته دی، مو مغه تقلید کو، خو چې امام دشته دی لکه بیا مته بانک مسله وخیا. دسې مسئلې دي چې هغه د امام زماني کې نوې امامانو زماني کې نوې نن راوتې، ما ته جواب راکړه چا نه د پوښتنه کوي، خپل مشر نه د پوښتنه کوي، یا امام ته ډایرکټ ورچي کوي دله چې امام ته د ورچم امام نه مدا پوښتنه وکړه درته ویله لعنت در باندې کیږي، ویلې دا د امام اخیری خط دی چې خپل څلورم سفیر ته یې لیکلی و چې زه نن نه بعد غیبت کبرا ته څوم، چا چې ما سره ملاقات دعوه وکړله هغه باندې لعنت دی، دعوه نشي کولی څوک. خو دغه مسالې زه چا نه حل کوم، ته ماته وروره جواب راکړه، سړو دماغو سره سوچ وکړه. نن سبا د بینک مسله د امام زماني کې نه وه، نن سبا د بیمې مسله د امام زماني کې نه وه، نن سبا د لاټرۍ مسله د امام زماني کې نه وه، نن سبا د پوسټ مارټم مسله انسان مړ شي ډاکټري خېټه کوي امام زماني کې نه وه. چا نه د جواب ورخلي جایز دی نه دی جایز، وایي ورته بینک مسالې کې څوره قسم ته بیکونه دي، څنګه طریقې سره به پیسې کې دي، بیمې څنګه طریقه ده چونکې خیال شي. نن سبا څه کومه ده بیٹ کوین مسالې وروتلي دي، کرنسي وروتلي، آنلاین گیمز وروتلي دي، څنګه خلک پیسې ګټي، آنلاین جاب وروتلي څنګه خلک پیسې ګټي. امام زماني کې نه څه جواب درکوي، چا نه د پوښتنه کوي، ایدي جواب لګ راکړه، چا نه د پوښتنه کوي. دا مجتهد دی چې هغه د امام حدیثونه اصول رولز زه به درته وایم انګلیش کې رولز د کوي، هغه رولز زرې سره بیا مو ته فتوا درکوي، کوم مسله نوي پیښه شي هغه مو ته فتوا راکوي. ایما او تا پلار نکاح وشولو، ایما نکاح وشولو، ایتا نکاح وشولو، پلار نکاح دا وشولو، نیکه نکاح دا وشولو، دا نکاح چې کوم الفاظی ده قرآن کې شته نشته، چا نه دې ته ماته ښایي دا نکاح ټکي د ماته چا نه روباسي.
نور خو پرېږده هغه به درته نه وایم صرف دوی راته وایم د کربلا واقعات څه شوي دی یا مثلا امام حسین شهید شو داسې شو دا کوم ځای کې دی قرآن کې دی امامانو نامې چې ته یایې چې امامان یې مو 12 دي کوم ځای کې دی ذکر دی قرآن کې ذکر دی نامې ته اخیستی شي نه مجبور وي حدیث ته بچې قرآن نه علاوه کوم حدیثونه دي هغو ته بچې هغه نه به نکاح روباسې هغه نه به دغه مسالې روباسې هغه نه به دغه امامان 12 دي الموز ماښام 3 رکاته دی مسخوتام 4 رکاته دی میاشته وکسې عید وکړه میاشته وکسې روژه وساته صبح لمونځ دغې طریقې سه وکړه کافان دغې طریقې سه ویر کړه دا قرآن کې نشته دا ته کوم کوي د اعمال در کوم ځای نه ته کوي حدیثونه دي روباسي دا حدیثونه چې نن موجود دي ما او تاسو سره د کتابونه لیکلي ټول مجتهدانو لیکلي دي ویلې دغسې باندې سوچ نه کوي که حدیثونه رباسي اصول کافي نه برباسي اصول کافي چا لیکلی دی کلیني و مجتهد و اندي شان سره هغه نه علاوه څه کومه دی ته به اصول کافي نه علاوه به مثلا ته برباسي تهذیب نه برباسي استبصار نه برباسي شیخ توسی کتابونه برباسي شیخ سدو کتابونه برباسي علامه مجلسی کتابونه برباسي یا نن سبا مجتهدانو کتابونه برباسي لہذا ته مجبور یې مجتهد دار ته مجتهد تقلید نه بغیر ته یو عمل ماته نشي ثابتوای ته ماته ثابته کوم ځای نه ثابتوي حدیث ته څه حدیث مجتهد جمع کړي دي لہذا مجتهد ځان یا ځان فائدې پر دا کار نه کوو را موت ته لګیا دی هغه شپېته کاله او یا کاله تیر کړل سپین ږیره شولو دغه حدیثو کې موت ته خولې ته جوړه ماړی جوړه کړله چې غسل جنابات داسې وکړه بعد دغه ځای نه اوبه واچه مټ ورباندې واچه حل د شو نن سبا موت ته ډېره اسانه طریقه موجوده دی دا چا مجتهد راوبسل هغه حدیثونه او موت هغه نه پرېږدو امام زمان دخلی دي یا دوی گردونه بکیا گردنونه بکیا ماتریزی باندې وای واقعا عجیبه غونته خبره ده دنیوي امور کې متوسي دوره خیال ساتو کایوا ټخلی مو یا کنه فوزل ډاکټر ته نه ورڅو کسو سپیشلیست وي ماهر وي هغه فیلډ کې هغه قابل وي ماغه ته ورڅو صحیح شو میډیکل خلو یا انجینیرینګ یا نقشه جوړوي اوالی خو هغه انجینیر تاوړي هغه نه بعد هغه نقشه جوړوي خو د دین نقشه چې کله جوړوي د دین انجینیر مجتهد نه پوښتنه نه کوي ذاکر نه پوښتنه کوي داسې ذاکر لکه هغه غظفر توسوي دی داسې ذاکر لکه هغه آصف علوي دی داسې ذاکر لکه هغه شوکت رضا شوکت غوی دي چې هغوی د حدیث های نزده د قرآن قاپي نزده د علم عین ورسره نشته او ناز دي او د منبر دلال جوړ شوي دي د امام حسین وینې خرڅولي دلال جوړ شوي دي هغو نه مو تاسې دین خلو او بیا مجتهدانو باندې خبرې کوو واقعا دا د افسوس خبره ده مجتهدان هغه کسان و شیخ مفید غوی نوره چې هغوی تزوی جنازه بلې کمرې کې ایښې وه لیکن هغوی څه کول کتاب به لیکلو نن چې د دوره کتابونه موجود دي 110 جلد کتاب چوک لیکای شي چې زندگی حساب یې وکړي یا کتاب ورنه زیات وروځي یا شهید اول شهید ثانی چې دیوالو باندې ګوتو سره وینو سره هغه کتابونه مو ته د فقه د مسایلو کتابونه مو تاسو ته پرېښلل علامه مجلسي غوی چې هغوی زرو کیلومتر خره باندې هغه ګرمۍ او سړه ته یې نه ولې سفر یې وکړ مو ته حدیثونه باج کړل د غدیر یې باج کړلو د عاشورا یې باج کړلو دغه حدیثو دغه مجتهدانو او مو تاسې چې کومه دی بس دین باندې لګیا یو مو ته تاوان څه دی تقلید نه تاوان څه دی که ته تقلید نه کوې وروره ته چې تقلید مو ته ضرورت نشته زه نه کوم د نه کوم خبره ته چا نه کوي د پلنکي کاس واجې نه چې پلنکی دی آی لہذا ته د یا د نه کولي کې پلنکي تقلید کوي پلنکی تقلید د کوي د مړې څه پخوي یا پکنیک کنه د مړې ته ځونه نه زده کړي د ښځې نه زده کړي ښځې تقلید د کوي مړې ته پخوي مو تاسې هر یو عمل د دنیا د زندگی تقلید د کوو هغه ځای کې منو خو دین مسئلې کې نه منو لہذا دعا گوه یو چې الله رب العزت مو ته دین باندې عمل کولی توفیق عنایت کی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته